السلام علیکم عزتمنو نادیا ګولم اون د خپل خاوند نه ډېره غټه ګیله وکړه ځکه چې نادیا ګولي ویلې زه نتیاګري ته خپل خاوند چکر له بوتلم او په دغه بهانه باندې یې نه بوتلم چې راشه دلته به زه تا ځان سره چکر له بوځم. عزتمن د دې هر څه نه مخکې زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو نادیا ګولي وایي چې زه مې د خپل خاوند نه ځکه خفه یم د دغې د وجې نه چې زه په چل یعنې نتیاګري ته چکر له بوتلم او زه هلته کې یو اوتري ته حواله کړم او ما ته مې خپل خاوند ویله چې ته دلته کې کښېنه او زه راځم. یوه ورځ مکمل تېره شوه خو زما خاوند څه په نظر باندې رانغلې خو هغه هوټل کې ما ته یعنې 2 کسان ده کېنولي وو. بیا یې ما ته ټلیفون وکړو چې دغه 2 کسان زما ملګري دي، دوی سره غلط تعلقات وساته او پیسې به درته درکړي. زه به درځم 2-3 ورځې بعد به یعنې زه درځم خو ته بیا بېرته واپس کور ته راځه. نو نادیا ګل وایي چې زه په چکر باندې پوه نه کړم او هغه کسانو سره په زبردستۍ باندې دغه شانتې غلط کار وکړو. که عزتمنو ما نه غوښتل چې یعنې وکړي خو زه مې خپل خاوند هم ډېر زیات سخت مجبوره کړم او دغه کسان هم ډېر زیات سخت مجبوره کړم او بیا مې ورسره ډېر مجبورتیا نه دغه شانتې کارونه وکړل او بیا مې خاوند په هغه شپه باندې راغلی او خپل خاوند سره بیا واپس کور ته راغلم خو په چکر باندې څه پوه نه شو. بیا مې هغه ټایم کې ما خپل خاوند سره جنګ جګړې مې وکړې خو هغه راته ویلې دا زموږ پیشه ده، خیر دی خفه کېږه مه، تا ته ولې پته نه لګي ستاسو لومبنی ځل خو وی نه دي، دا نه څه زما لومبنی ځل ده چې ته ما دلته کې راوسې، ته خو ما په قتل کې هم ډېرو کسانو ته بوتلې ځکه هغوی درته هغه ټایم کې درخمې او ریالونه درکول نه ځکه تا غږ نه کوه، دلته تا ته روپۍ درکوي او ته دغه شانتې غږ کوي. عزتمن ستاسو ته نادیا ګل په خاوند په حال باندې څه خیر دی نه دی داسې کارونه کوي، دوی دا کارونه ښه کوي. نو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ، ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در